Barchau. Well. Ayat nomor seorang. Suratul Baqarah ayat nomor 94. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kanat lakumud darul akhiratu 'inda Allahi khalisatan min dunin nasi fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. صدق الله العظيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أما بعد، قال الله تعالى في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. رنو الله تعالی دلته کې په دې آیاتونو کې د یهودو یو بل قباحت ذکر کوي، او هغه دا دی چې دوی به دا خبره کوله چې لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارا، چې جنت ته نه داخليږي مګر که څوک یهودي یا نصارا وي دا به جنت ته داخليږي، او نور به څوک جنت ته نه داخليږي. او کله کله به دا خبره کوله چې موږ په اول جهنم ته نځو، او که چېرته کې لاړم نو بیا زموږ پلارانو نیکونو د سخي عبادت کړی دی سبو یې ورځي، بس هغومره په جهنم کې یو، بیا به موږ راایستل کېږو جنت ته وځو. نو الله تعالی ورته دلته کې وایي چې ګوره که تاسو په دې خپله دعوه کې رښتوني یي او تاسو دا وایئ چې یاره مونږ آخرت زموږ لپاره تیار کړی شوی دی، نو فتمنوا الموت، ارزو د مرګ وکړئ چې زموږ باندې یا الله مرګ راولي ان کنتم صادقین، که تاسو رښتوني یي. والله تعالی فرمایي ولن یتمنوه ابدا بما قدمت ایدیهم، دوی هرګز چېرته کې د مرګ تمنا نشي کولی، ځکه دوی مخکې داسې اعمال کړي دي، په تورات باندې انکار کړی دی، په نبي علیه الصلاة والسلام باندې کفر کړی دی، نو لهذا که ته دوی ته ووایې خو دوی د مرګ تمنا نشي کولی. او د هغې وجه څه ده؟ د هغې وجه دا ده چې دوی د دنیا سره ډېر زیات مینه کوي، نو چې څوک د دنیا سره ډېره زیاته مینه کوي نو هغه د مرګ تمنا چاته نشي کولی، او هغه همیشه دپاره د مرګ نه یېرېږي. بلکې دا کافران، مشرکان، یهود او نصارا دوی وایي چې که یاره الله تعالی موږ یو 1000 کاله عمر راکړي نو ډېره به ښه. نو الله تعالی ورته وایي که 1000 کاله مې د عمر درکړي نو ستا سخت کله زما د عذاب نه وبچ شي بیا هم نشي بچ کېدی. نو په دې آیاتونو کې الله تعالی دا فرمایي چې دا خلک په الله باندې دروغ تړي، چېرې موږ به صرف جنت ته داخلېږو نور به څوک نه داخلېږي. نو د نبي علیه الصلاة والسلام په ژبه ورته وویل شوه چې که تاسو په دې خپله وعده کې رښتوني یې، تاسو وایئ چې د مرګ نه بعد اصل زموږ جنت دی، زه د مرګ تمنا وکړئ ژبه مو پته ولګي. خو په دې کې د نبي علیه الصلاة والسلام معجزه هم ښکاره شوه. الله تعالی د نبي علیه السلام په ژبه یتمنوا چې بالکل دوی د مرګ تمنا نشي کولی، نو د کثیر الله ذکر کړی چې اصل کې د آیت مطلب دا دی چې دا مباحثه چې انسان یا په هغه ټایم کې پیغمبر به خلق او هر قسم دلایل او ذکر کړي، نو چې کله به هغوی خبره ونه منله نو بیا به د مباهلې چینل به وکړو. مباهله مطلب دا و چې تاسو هم یو ځای ته راشئ موږ هم راشو، او د الله تعالی نه به وغواړو چې یا الله تعالی که موږ په حقه یو چې موږ پرېږدې او په دوی باندې عذاب نازل کړه، او که دوی په حقه وي په موږ یې نازل کړه. نبی علیه السلام وروسته به راشي، نبی علیه الصلاة والسلام یو ځل د دوی سره داسې کړي وو او دوی میدان ته راوتي وو، خو دغه میدان نه ایسته وتښتېده، ځکه خپل مشران ورته وویلي وایي که تاسو ورمخکې شوئ نو اور در باندې راځي د اسمان نه وسېځي، ځکه تاسو باطله باندې. نو دوی چېرته کې دا تمنا نشي کولی.
خو ذهن ته دا سوال راځي چې لکه دوی به دا خبره په کم بنیاد باندې کوله چېرې جنت ته به صرف مونږ داخلي کو نور څوک به نه داخلېږي دی په کم بیس او په کم بنیاد کوله نو امام رازي رحمه الله وایي چې د هغې یو وجه دا ده چې دوی به وي چې یاره دا په قرآن مجید کې چې بعضې آیاتونه منسوخ شي ګوره الله تعالی یو حکیم ذات دی نو هغه د انسانانو د طبیعت مطابق د انسانانو طاقت ته ګوري نو هغه شان احکامات یې نازلوي اوله کې الله تعالی فرمایلي چې یو مسلمان په میدان د یهودو عقیده دا وه چې به د تورات کې چې دی نو منسوخوالی نه راځي لکه زموږ عقیده خو دا ده چې کله قرآن مجید نازل شو نو بیا ټول شریعتونه منسوخ شوه اوس به قرآن مجید منلی کېږي پیغمبر علیه السلام دین به منلی کېږي که څوک دا نه مني نو هغه کافر دی او دا ځکه وایي چې دا یهودیان به اوس هم وایي چې موږ کتاب منو نو ولې راته کافر وایي نصارا وایي چې موږ هم انجیل منو نو ولې راته کافر وایي نو د هغې غټه وجه دا ده چې یو خو به د تورات او په انجیل کې تبدیلیان شي او بله دا ده چې کله د نبي علیه السلام شریعت راغی نو ټول شریعتونه منسوخ شول خو دوی به څه ویلي وایي نه تورات نه منسوخ کېږي تورات په هغه خپل ځای باندې دی او موږ په تورات باندې یقین دی موږ به جنت ته ځو وایي تاسو به سره جنت ته ځئ نو دا دوی چې به وایي چې دا جنت زموږ دپاره دی نو د هغې وجه دا وه چې دوی وایي چې تورات نه دی منسوخ نو چې منسوخ نه دی نو موږ په هغه کتاب باندې عمل کوو نو موږ به جنت ته ځو یو دویم امام رازي رحمه الله وایي چې اصل کې دوی به وایي چې زموږ نیکه یعقوب علیه السلام ابراهیم علیه السلام او ډېر زیات ټول خلک تېر شوي نو موږ به هغوی د عذاب نه بچ شوي نو زموږ څه کار دی چې موږ جهنم ته ځو نو الله تعالی ورته وایي چې نه اصل کې انسان له پکار دا دی چې یعقوب علیه السلام د یو الله بندګي کړې وه یعقوب علیه السلام خو د سخي عبادت نه و کړی تاسو خو د سخي عبادت کوئ یعقوب علیه السلام د هغه شریعت پابند تاسو د شریعت کې د ځان نه تبدیلیانې کوئ چې کوم خبره مو ذهن مني کوئ بیا باندې چې نه مې نه منئ نو الله تعالی په دوی باندې رد کوي چې ګوره ورته ووایه که تاسو په دې خپله واده کې رښتوني یئ او تاسو وایئ چې آخرت صرف زموږ دپاره تیار دی جو بس فتمنوا الموت د مرګ ارزو وکړي ان کنتم صادقین که تاسو رښتوني یئ خو دوی د مرګ نه یارېدل د حضرات صحابه کرام د هغوی حال دا و چې د مرګ نه بلکل نه یارېدل حضرت بلال رضی الله عنه چې کله وفات کېدل وایي په هغه ټایم کې وي چې غدا نلقى الاحبه محمدا وصحبه بمره سبا به موږ د نبی علیه السلام سره او د هغه چې کوم ملګري دي د هغوی سره به میلاو شو د مرګ نه په هغوی کې یاره نه وه ځکه آخرت ته یې تیاری کړی د دې وجې نبی علیه السلام یو حدیث کې فرمایلي دي چې آخره زمانه کې به تاسو دا کافران به په تاسو باندې داسې راټول شي لکه دسترخوان چې لګېدلی وږي خلک به راشي داسې به باندې راټول وي او په تاسو به حملې کوي نو په هغه ټایم کې صحابه وایي چې ولې موږ به کم یو نبي علیه السلام وایي تاسو به ډېر یې خو حب الدنیا و کراهیت الموت د دنیا سره هم ډېر زیاته مینه او د مرګ نه به یېرېږئ نو کافر به لږ خو تاسو به یېرېږئ نو دې وجې نه به تاسو به دروغ وکړئ خو حضرت بلال رضی الله عنه چې کله وفات کېږي نو صحیح غدا نلقى الاحبه محمدا وصحبه یو مړی هېڅ پروا هم نشته وایي سبا به د نبي علیه السلام سره او د صحابه کرامو سره به موږ میلاو شو د دې نه دا خبره معلومېږي چې انسان وفات شي نو د هغه د روح چې کوم دی نو د هغه نیکانو خلکو سره ملاقات کوي مشران چې وفات شوي د هغوی سره ملاقات کوي دا ترې معلومېږي حضرت عمیر بن الحمام رضی الله عنه چې کله وفات کېدو نو دا خبره وکړه چې جریا الی الله بغیر زاد الا التقى وعمل المعادي الله تعالی ته زما روانېدل دي بغیر د زیاتې توقع نه خو یو توقع راسره شته چې تقوا ده او د آخرت عمل دی تقوا مې په دنیا کې کړې ده او آخرت نه مې تیاري کړې ده نو په دې باندې لږ زړور یم چې که ورځم الله تعالی مخې ته به ودرېږم نو تقوا راپکې شته نو د دې خلکو میزان دا و لکه جعفر بن ابي طالب رضی الله عنه چې کله غزوه موته له تلو وایي په هغه ټایم کې وي چې یا حبذا الجنة واقترابها طیبة بارد شرابها وی ډېر ښه مزیدار جنت دی او د هغه ډېرې ښکلې یخې اوبه دي وایي موږ به جنت ته ورځو نو هېڅ پکې ور روانو جنت ته او الله تعالی ورته وښودله داسې چې ته اوس ور روان یې او جنت ته ور داخلېږي نو په دغه ټایم کې دا شعرونه وایي چې د جنت اوبه هم مزیدارې دي د جنت نعمتونه مزیدار دي په ژوند باندې څه کسې موجود عبدالله بن رواحه رضی الله عنه چې کله د غزوه موته کې تلو روانېدو په هغه ټایم کې وي
چې لكني اسال الرحمن مغفرة وضربة ذات فرع تقذف الزبد وزد الله تعالی نه بخنه غواړم خو زه دې یو گزار غواړم چې ما باندې څوک دې گزار وکړي چې زما د عینه کې دنو زګونه وکړي دسه په دسه نه زبانه ولګم او به چې اوطانه من يدي حران مهجره بحربه تنفذ الاحشاء والكبد چې څوک را باندې دسه د نيزه گزار وکړي چې مضبوط سړی او چې دسه گزار را باندې وکړي چې د نيزه کل موت ورس لکه الله تعالی شهادت په دې مرتبه باندې وجل حتى يقول إذا مروا على جسدي أرشدك الله من هذا وقد رشدا او يسوق سلام په خبر باندې کیږي و چې په دغه ټیم کې وایي چې دا غازی چې الله تعالی مغفرت وکړي په خپل مقصد کې کامیاب شو نو د صحابه کرام یو بریا شاته دی چې نه خلک چې د صحابه کرام طبيعت د څه چې هغه مرګ نه یادېږي ځکه د آخرت تیاری کړو خو دې چې کوم دي نو دوی د مرګ تیاری نه وکړي د مرګ نه یادېدل اوس مسله د څه چې عبد الله ابن عباس رضی الله عنه فرمایي چې کچرته کې دوی د مرګ تمنا کړې وې په دغه ټیم کې نو په دې مختص مکه باندې به یو يهودي نه پاتې شي الله تعالی په ټول غرق کړی وي خو دې د ضرورت نه کوي د مرګ تمنا کړې علماء وایي چې آیا د مرګ تمنا جایز ده کنه ده چې انسان دې سوچي چې الله تعالی مال مرګ راوړي آیا دا جایز ده کنه جایز ده نو علماء وایي چې په عام حالت کې د مرګ تمنا جایز نه ده وځکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې انسان کله وفات شي نو ټول اعمال ختم شي او د مؤمن په ژوندۍ کې چې عمر زیات او نیک عمل پکې کوي دا خو خبره ده د برکت خبره چې انسان عمر سیوي او نیک عمل کوي نو ژوندۍ چې لنډه نو دا خنه راځي ژوندۍ چې انسان په دې کې نیک عمل پکې کوي په دې وجه علماء چې دې حدیث نه دا معلومیږي چې د مرګ تمنا جایز نه ده چې انسان وایي چې الله باندې مرګ راوړي البته دومره ده چې کچرته کې انسان په فتنه کې مبتلا کېدو وي په دغه ټیم کې د مرګ تمنا جایز ده چې انسان ته دا پته لګي چې ګوره زما عقیده خرابېږي زما دین خرابېږي نو که په هغه ټیم کې انسان د مرګ تمنا وکړي نو بیا جایز ده او ډېر علما وایي داسې پکار ده چې انسان داسې سوال وکړي چې یا الله که زما لپاره زما دا ژوند ښه نو دا ژوند رانه اوږد کړه او که ژوند رانه ښه نه وي نو بس هېڅ تکلیف آخرت ته وغواړه وایي ځکه چې انسان بدا تمنا کوي چې الله تعالی زما دین خرابېږي عقیده مې خرابېږي فتنې دي نو که بیا د مرګ تمنا وکړي نو دا به جایز دي لکه حدیث شریف کې راغلی دی چې تاسو کله شپږ خبرې وګورئ چې هغه په خلکو کې موجودې شي نو بیا ستاسو دپاره قبر بهتر دی نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي چې اذا الدم چې کله وینه د مسلمان ارزانه شي چې خلک یې وایي هېڅ پروا نه کوي د مسلمان وینه ارزانه شي نو دغه ټایم کې بیا دا قبر تاسو ته بهتر دی د فتنې زمانه بل نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي امارت الصبیان چې هغه خلک چې هغه کشران دي نو هغوی به د مشرانو ځای ونیسي او مشرانو له به هغه حیثیت نه میلاویږي کشرانو له به میلاویږي نو دا د فتنې زمانه ده او کثرت الشرط وی چې دا استخبارات او دا پولیس او دا جاسوسي نظام ډېر سیوا شي وایي دم د فتنې زمانه ده نو دغه ټایم کې ستاسو لپاره دا خبره بهتر دی او امارت الصفحاء بیوقوفه خلک به چې دی نو هغه حکمرانان شي لکه عقل به پکې نه وي او استاق به مشري کوي او د ملک مشر وي او بیع الحکم خلک به فیصلې خرڅوي مطلب دا چې قاضي به پیسو غوښتلی کېږي او فیصلې چې څوک کوي نو هغه به په پیسو باندې غوښتلی کېږي مطلب دا چې لکه جرګمار سړی پلان کې چې څوک فیصلې کوي او چې کوم طرف ته مال سیوای نو دا هغه فیصله کوي نو چې دا خبرې موجود شي نو دغه ټایم کې بیا څه لپاره خبر خبره او بل نبی علیه السلام فرمایي چې قرآن مجید په خلک وایي خداګانو په شکل کې به وایي نو دا د قیامت علامه ده او دا اصل کې د فتنو زمانه ده چې قرآن مجید به ویل کېږي خداګانو بجانو په شکل کې به وایي او نن سبا دا خبره ډېره زیاته هغه موجود شوې ده چې خلک چې دی نو هغه د قرآن مجید د ګانو په شکل کې وایي او بل هم دې کې څه زمینه دا خبر راغله دا نن سبا چې کوم نعتونه ویل کېږي نو دا الله چې وسره وایي نو دا د الله تعالی د نوم توهین دی او دا څنګه د دوپړې په تور باندې وسوي ولکه هغه په جماعت کې نشي ویلې هو او سره کوي نه د الله نوم یادوي نه چې له نو سره خون پکې او بس یو شور جوړ کړی او دا اصل دی د الله د نوم نه دوپړې جوړ کړی دا بده خبره ده
دا د سره جایز نه ده. د دې وجه نه عمر رضی الله تعالی عنہ چې کله وایي دا اخر عمر شو او د شهادت ته یو میاشت پاتې وه او د حج نه راواپس کېدو وایي الله تعالی ته یې وایي چې یا الله تعالی زه کمزوری شوی یم او زما خلافت هم ډېر وشو، هسې نه چې په فتنه کې مبتلا شم، یا الله تعالی په دې خپل حبیب په دې ښار کې راله شهادت راکړه. نو همدغه شانته کې اوس چې د سهار لمونځ نه راوتو او د مغیره بن شعبه رضی الله عنه غلام هغه په خنجر باندې وولو په جومات کې دننه او 3 خنجره ولګېدو. نو عمر رضی الله عنه د هغې نه شهید شو. علماء چې دې نه معلومېږي چې کله د فتنې زمانه شي انسان ته دا پته لګي چې اوس مې عقیده خرابېږي دین، نو دغه ټایم کې بیا د مرګ تمنا به جایز نه ده. عایشه صدیقه رضی الله عنها فرمایي چې کله ما نبی علیہ الصلوۃ والسلام په اخر عمر کې وای ما نبی علیہ السلام دمو و د سمې شوب کوو په نبی علیہ السلام راخ کوو و نبی علیہ الصلوۃ والسلام زما د لاس ونیو چې زړه الله تعالی ملاقات غواړم لکه نور په دنیا کې ژوند نه غواړم. د دې وجه صحابي او هغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام خادم دی حضرت شفران رضی الله عنه د یو ځل نبی علیہ الصلوۃ والسلام ماسوتن ټیم کې راووت او یې ځان سره واپس او د بقیع مقبرې ته لاړو. دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د زندګۍ اخري ورځ کې د مړو اجازه وغوښتو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مړو سره خبرې وکړې. و بیا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام وی چې زبر ان شاء الله تاسو خپل درځم. نو دا صحابي وته وی دا غلام چې دی و دا الله رسول زموږ سره په دنیا کې نه پاتې کېږي. و نبی علیہ الصلوۃ والسلام وته چې زموږ آخرت وخت دی چې اخرت تلار شي نو خلاص. دغه نه بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیا بیماری کې راغلی د پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام بیا په کور کې پرېوتی دی. نو د دې نه معلومېږي چې نبی علیه الصلوۃ والسلام په آخره وخت کې بیا د مرګ تمنا کړې وه چې انسان ته پته لګي چې یاره هسې نه چې دنیا کې مو وخت تېر کړو پته نه لګي هېڅ آخرت ته انسان لاړ شي په روغمنه باندې. دې وجې نه به نبی علیه الصلوۃ والسلام تمنا کړې وه. امام بخاري رحمه الله دا د محدث یو لوی د احادیثو امام دی. دا صحیح البخاري د امام بخاري رحمه الله محمد بن اسماعیل د خپل نوم دی او دا دین د پر ډېر زیات سخت برداشت کړی دی. دا غي وجه دا و چې د په کم زمانہ کې الله تعالی پیدا کو او د امام بخاري رحمه الله چې نو ولې په سر باندې خو د مور ډېر زیات سوالونه کول یو ځل په خو پیغمبر علیه السلام وایي چې الله تعالی به سوال کوي چې سره دې ولا وکي الله تعالی بیا سترګې ورکړي. بیا د امام بخاري رحمه الله یو ځل خوب ولیدو چې نبی علیه السلام مبارک یو ځای کې پروت دی او د پیغمبر علیه السلام په دې جسم مبارک باندې مچان او ما داسې مدبنک راغستی دی او دا مچان ته شرم. نو د هغه وخت خلکو ورته تعبیر وکړو چې طالب الله تعالی داسې علم درکوي چې د نبی علیه السلام دا حدیث چې دی دا به ته جدا کړي. نو چې کوم صحیح حدیث دی نو هغه به ته را جدا کړي او چې کوم د نبی علیه السلام پسې خلکو جوړ کړي نو مچان به ترې شړي چې کومې خبرې د نبی علیه السلام پسې خلکو په دروغ باندې کړي. د دې وجې نه اصح الكتب بعد کتاب الله الصحیح البخاري د الله د کلام نه بعد چې د ټولو بهترین کتاب د امام بخاري رحمه الله کتاب دی پای کې حدیث جمع دی. نو بیا وروسته حدیث ولیکل خو په ده باندې دا سختې ولې راغلي د هغې وجه دا و چې دی په کوم دور کې الله تعالی پیدا کړو نو په هغه ټایم کې لوی لوی علماو او دی یو نوجوان هلک و خو الله تعالی ورله ډېره حافظه ورکړې وه الله ډېر علم ورکړی. نو د هغه وخت چې کوم علماو نو د هغوی وسله کینو هغوی وسله پیدا شو. امام بخاري رحمه الله خلکو پسې قسمه قسم خبرې مشهور وکړي چا پسې یو خبره چا پسې بله. امام بخاري رحمه الله خپل کار جاري ساتي. یو ځل په یو مجلس کې ناست و خلکو ورته ویل ما وایي ده ته ګوره وایي ده به صحیح دی او ده به څه حافظ وي. نو په هغه مجلس کې چې دی نو خلکو لیکل کوه. امام بخاري رحمه الله شاته ناست و غلی مالي نو په هغه مجلس کې دغه استاد چې نو 100 حدیثونه ولیکي او 100 حدیثونه داسې دي چې متن او عبارت او سند یې ورله جدا جدا ولیکل 100 احادیث. نو هغه بیا استاد وی خلکو ته وی راځي چې کاپۍ د چې کوم چې صحیح مو لیکل کنه. امام بخاري ته چا دې په خندا کې وی ته خو مسله ناسې تا به څه وکړه زه چې تاسو دا چیک شي بیا وکړو چې کله ټول خلکو کاپۍ چیک کړي امام بخاري رحمه الله استاد سره وسره کاپو ته وره او هغه د 100 احادیث یو په یو مجلس کې بیان کړ او ته دا سند دسې یو ځل یو خلکو ته اعتراض وکړو وی راځي موږ د علم حالت معلومو نو حدیثونه ورته راوړو سندونه ولې جدا جدا کړل د یو سره ولګو د بل سره ولګو ګډ وډه کړ. امام بخاري رحمه الله چې ورته کېناستو دا د دې زندګي دا د دې زندګي دا د دې ټول جدا جدا
نو دغه وخت علماء ورسره بغض پیدا شو ځکه دا ما تاسو ته بله ځل ویلي چې په نورو خلکو کې حسد ډېر زیات کېږي. نو امام بخاري رحمه الله سره د خلکو چې دی نو اختلاف پیدا شو. دا ځمکه یې څنګه کړه، کله به بادشاه دې داسې خبرې کوي، بادشاه ته کوړې به ورکړي، کله به ورته داسې خبرې کوي ستا د علاقې نه به وشړو بل ځای ته به لاړو. هلته به خلکو خط ولېږو ستا علاقې ته یو سړی درغلی دی او داسې خبرې کوي، هغه به راولي هغه به ورته کوړې ورکړي. مړه سم په دا ځمکه کې تنګه کړه. امام بخاري رحمه الله یو ځل الله تعالی ته وایي چې یا الله تعالی ستا دا ځمکه خو ډېره زیاته پراخه ده، ما باندې تنګه شوه، ځکه چې کوم ځای ته ورځم نو بس خلک چې دی نو هغه بادشاه ته خطونه لیږي او خلک مې راایساروي. تا ته خو پته چې زه د پیغمبر اسلام د احادیثو خدمت کوم. نو په هغه شپه باندې امام بخاري رحمه الله چې دی نو بیا وفات شو او الله تعالی ورله بیا د مرګ د شهادت ورکړو. خو امام بخاري رحمه الله چې کله وفات شو د هغې نه بعد خلکو ته قدر معلوم شو چې دا څومره لوی انسان و. په دې وجې نه د ده په جنازه کې ډېره زیاته ګڼه او ډېر لوی خلک به د لرې نه راغلي. یو محدث ته چا ویلي چې ته خو ډېر د لرې نه راغلی. هغوی په کومه شپه باندې چې امام بخاري رحمه الله وفات کېدو وایي ما نبي علیه السلام او ابراهیم علیه السلام په خوب کې ولیدل. یو ولاړ وایي ما ودې چې څه کوو؟ امام بخاري رحمه الله را روان دی د هغه استقبال ته ولاړ. دومره الله تعالی ورله مرتبه ورکړه. خو وجه څه وه چې د خلکو ورسره عداوت او دښمني پیدا شوه. خو امام بخاري رحمه الله چې کله تم شو نو الله تعالی نه سوال وکړو چې الله تعالی بس دا مخ په ځمکې به راله دننه چې کوم قبر دی هغه به راله ښیي. نو د الله نه د مننه تمنا وکړه، الله تعالی ورله بیا مال ورکړو. نو دې نه دا خبره معلومېږي چې د انسان کله دین خرابېږي، د انسان کله په فتنه کې مبتلا کېږي، انسان کله برداشت کولی نه شي. نو که بیا د الله نه سوال وکړي چې الله تعالی داسې آخرت راته ملاوي کړي بیا به جایز دي. نو دې آیاتونو کې الله تعالی د دې یهودیانو د دنیا سره مینه ذکر کړې چې دوی دومره دنیا سره مینه چې د مرګ تمنا نه شي کولی. او د صحابو حال خو مې ذکر کړو چې د هغوی خو د مرګ نه نه یېرېدل او که د مرګ پسې ور روان. نو دې آیاتونو کې الله تعالی د دوی د بل قباحت ذکر کوي. قل ورته ووایه پیغمبر علیه السلام ان كانت لكم الدار الآخرة چرته وي ستاسو لپاره کور د آخرت عند الله د الله سره خالصة من دون الناس صرف ستاسو لپاره بغیر د خلقو نه فتمنوا الموت ارزو وکئ د مرګ ان کنتم صادقین کتاسو رښتونی ولن یتمنوه او هرگز تمنا نشي کولی ابدا همیشه بما قدمت ایدیهم فسبب د هغه اعمالو چې مخکې لېږلي دي لاسونه د دوی والله علیم بالظالمین الله تعالی علم ولده په ظالمانو باندې ولتجدنهم او خامخا به وموندې ته دوی لره احرص الناس ډېر حرص کوونکي د خلکو نه على حیات په ژوند د دنیا ومن الذین اشرکوا او بعضې د هغه خلکو نه چې شرک یې کړی دی یود احدهم خوښوي یو کس په دوی کې لو یعمروا الف سنة چې کاش ته عمر ورکړلی شي زر کاله وما هو بمزحزحه او نه دی د عمر چې خلاص کېدل را من العذاب د عذاب نه ان یعمر اگر که عمر ورته ورکړلی شي والله بصیر بما یعملون الله تعالی لیدونکی دی چې کوم اعمال دوی کوي. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين.